د ټیک ټاک د لاسه دوو ماشومانو د خپل ژوند ساګانې ورکړې او خپل ژوند په دغه ټیک ټاک کې وبایللو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه غفران الله یم. دا وخت تاسو د یو ډیر افسوسناک او د اهم خبر نه خبرو چې نن ټیک ټاک د دوو ماشومانو ځان بیا واغستو. د ټیک ټاک د لاسه دوو ماشومانو د خپل ژوند ساګانې ورکړې او خپل ژوند په دغه ټیک ټاک کې وبایللو. دغه خبرې ډېرې اهم په دې باندې ګڼم چې نن سبا د معاشرې زیاتره ماشومان او نوجوانان په دغه ټیک ټاک باندې راوختي دي. نو که یو وخت د دغه ټیک ټاک نه ډېر خلک ښه فایدې وملي او د معاشرې د اصلاح لپاره هم استعمالوي، خو ولې بله وخته ډېر نوجوانان داسې دي چې هغه منټلي هم په هغې باندې ډسټرب شوي دي او د دې سره سره خپل ژوندونه پکې هم بایلي. دا په کوهاټ کې یو ډیره افسوسناکه پیښه مخې ته راغلې ده چې دوه وروڼه ول او هغوی په وسلې سره چې دی نو هغه ټیک ټاک جوړو او په هغه کې د هغه یو ورور نه چې د یو عمر 11 کاله او د یو 14 کاله عمر د یو ورور نه ګولۍ چلیدلې ده او بل ورور چې دی هغه ته لګېدلی دی چې د هغې نه د هغه د خپل ژوند ساګانې ورکړي دي او وفات شوی دی. د دې سره سره د بیا دا محسوسه کړه چې زه چې دی دا هم چونکې ماشوم و د 12 او 13 سال دغه ماشوم کې راځي د دا وی چې زه به والدینو له څه جواب ورکوم، پلار له څه جواب ورکوم، کور به څه جواب ورکوم، رشته دارو له به څه جواب ورکوم. د هغې نه وروسته چې کله د رور وفات شوی دی او هغه د ژوند ساګانې ورکړي دي نو د دې نه پس د په خپل ځان باندې هم فایر کړی دی او خپل ځان چې دی نو د خپل ځان خاتمه یې هم کړې ده. د دې سره سره د خپلې کیمرې په دغه شیشه باندې دغه یو اهم پیغام چې دی دا والدینو له هم ورکوو چې چونکې نن سبا د معاشرې نوجوانان زیات تر دغه ټیک ټاک استعمالوي، خو زیاتره نوجوانان چې دی هغه د ښېګړې په ځای باندې د معاشرې د اصلاح په ځای باندې د خپل ځان د نقصان سبب چې دی هغه هم ګرځي. نو په خپلو ماشومانو باندې هم ضرور نظر وساتئ او داسې قسم حرکاتونه چې دی هغه منع کوي.